بسم الله الرحمن الرحیم. نن ټاپک زمونږه په دې موضوع باندې دی چې مونږه کله نه کله په یو ورکوټ شانتي خبره باندې ځان ته غټي مسلې جوړې کو. په هغې باندې لږ شانتي کمپرومایز کول وي، لږ شانتي پې ښکته کېدل وي یا لږ شانتي پې شاته کېدل وي، خو په هغې باندې مونږ خپلې رشتې تباه کو. په هغې باندې مونږ خپله دوستانه خپل ماحول او خپل عزیز و اقارب چې کوم دي هغه پې مونږ خفه کړو. دا لږ شانتي ښکته کېدل یا هار منل، دا هار منل په اصل کې هار نه دی، دا په اصل کې جیت دی، دا اصل کې وین دی، دا په اصل کې ګټه ده. خو مونږ ته په دنیا کې چونکې داسې ښکاري چې لکه مونږ وبیلله او مونږ د هغه خپل هډ درمې د وجې نه بعضې خبرې داسې وکړو چې په هغې باندې مونږ رښتې وبیلو. او رشتې داسې دي چې دا انمول دي. که هر یو رشتې ته تاسو وګورئ نو دا هر یو رشته چې کومه ده دا انمول ده. مونږ دلته چونکې په کمباین سوسایټي کې اوسیږو او بیا مونږ په جوائنٹ فیملی کې اوسیږو، د دې نعمتونو نه مونږ نیو خبر چې د دې څونه غټ نعمت مونږ له الله پاک د دې سوسایټي را کړی دی او دغه شان زمونږ له خدای پاک د جوائنٹ فیملی سیسټم را کړی دی. مونږ هر وخت د یورپ خبرې کوو چې یورپ داسې دی او یورپ داسې دی. د هغوی په فیملی سټرکچر باندې تاسو نظر واچوئ چې د هغوی فیملی سټرکچر تباه او برباد دی. د پیغلو جنکو او د بالغ الکانو چې کم د 14-15 سال نه یا د 16 سال نه وړي بیا د هغوی باندې د والدینو اختیار ختم شي. هغه بیا د ریاست اختیار صرف مني، نور د هیچا اختیار هم نه مني. د هغوی خپل طبیعت دي، راځي کور ته، څه کوي څه نه کوي، جاب کوي نه کوي، تعلیم کوي نه کوي، هر څه د هغه په خپل طبیعت باندې دونه خبره هم ورته نشي کولی. او که دې ورته وکړله ریاست په تا راګیري، ورته به وایي چې تا د انساني حقوقو خلاف ورزي وکړله. چونکې الحمدلله مونږ دې ځای کې په دې جوائنٹ فیملی سیسټم کې او په دې سوسایټي کې مونږ د خپل غم دک درد د خوشحالۍ د هر یو سیس کې چې دی مونږ یو ځای یو او زمونږ ګاونډ کې زمونږ خپل خلک په کار راځي. نو په دې وجه باندې مونږ ته د دې نعمتونو پته نه لګي. دا چې سړی بار لاړ شي لږه مسافري وکړي هغې ته د دې خبرو پته لګي. نو که لږ شانتې مونږ په بعضې خبرو کې د دغې رشتو دپاره لږ ښکته شو، لږ شانتې شاته شو، نو که دا لږ شاته کېدل زمونږ په دې باندې زمونږ انا ته ټیس رسیږي، زمونږ انا مجروح کېږي. خپله انا مجروح کې خو خپل رشتې چې کمې انمول دي ما تاسو ته عرض وکړو نو دا رشتې بچ کې. نو دا رشتې چې کمې دي دا انمول دي. د دې رشتو د بچاو دپاره چې کم حده پورې تاسو قدم اغستی شئ هغه قدم واخلئ. په دې باندې بس تاسو په زندګۍ کې آرام او سکون راځي. لږ شانتې خپل شکست باندې به صرف هغه وخت کې تاسو ته ټیسټ ضرور رسیږي، خو د آرام او د سکون چې دی دا به تاسو ته ټول عمر ملو شي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.